الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راہ خدا پروگرام جو ہر ہفتے کو MTA پر شام کے وقت دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د فروری د میاشتې په 9 نیټه د بیت الفتوح لندن نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. پروګرام راځي چې پکې زموږ عالمان او مربیان په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي او د ټلیفون په ذریعه نیغ په نیغه پوښتنې مغوونه کېږي چې پکې غیر احمدیان هم سوال نه کوي. تیر خالی چې کوم پروګرام شوی دی د هغې یوه برخه کتو مکمت هم ترلاسه شوی وه. هغه وخت د یو غیر احمدي سوال وړاندې شوی و او سوال د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو الهام باره کې و، بلکې یو رنګه اعتراض کولو. تمهید هم داسې تړلی و چې قرآن مجید د خدای کلام دی او هغې نه پس حدیثونه دي، بیا هم دغه شان د زبرګانو مشرانو کلام دی. دا ټول چې موږ ګورو نو یو ربط پکې ښکاري او بیا دا الهام وړاندې کو چې په دې کې ربط نشته یا مونږ په پوه شوي نه یو. نو بهرحال دغه سوال د یو اعتراض رنګ لرلو او که د پوښتنه کوونکي نیت د اعتراض نم وو نو د سوال لهجه داسې وه چې اعتراض ښکارېدو. الهام دا وو چې 10 दिन के बाद मैं मौज दिखाता हूँ अल्लाह इन नसर अल्लाह करीब फी शाइल मिqyas او بیا مخکې یو برخه په انګریزي کې و چې then will you go to Amritsar. جواب ورکوونکي په خپل انداز کې د دې سوال یو مختصر جواب ورکړی و، خو زه دا ګڼم چې د دې کم تفصیل د حضرت مسیح موعود علیه السلام خپلو لفظونو کې موجود دی، ضروری ده چې هغه دې بیان کړی شي. ځکه چې نور اعتراض کوونکي یا کم علم لرونکي زموږ ظلمو باندې چرته دا د پوښتنه کوونکي انداز اثر ونه کړي یا بیا کېدای شي چې د هغوی نور تفصیل پکار وي. په راه هدا کې دغه شان سوالونه چې کم غیر احمدیان کوي د هغوی جوابونه زموږ عالمان هماغه وخت ورکړي او یا بیا که ځینې وخت جواب که د تفصیل تقاضا کوي نو په بل پروګرام کې هغه جواب ورکړی شي. نو ځکه د دې خبرې ساجد نشته چې کم سوال یا اعتراض هم چې پورته کېږي نو د هغې جواب د زه په خپله خطبه کې ورکول شروع کړم. د دې سوال تفصیل زه ځکه بیانوم چې تیرو ډیرو جمعو راسي چې د خطبو کومه سلسله جاری وه. هغې کې ما دام ویلي وو چې زموږ ایمانونه زیاتولو لپاره او د اغیارو خولې ټپولو لپاره د حضرت مسیح موعود علیه السلام نشانونه او د خدای پاک تاییدات په دومره لوی شمېر کې موږ سره دي چې دشمنان د هغې لسمه برخه هم نه لري او دا د کومه خبرې یا الهام پورې د ټوکې کوشش هغه تن کړی دی. د هغې ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام په براهین احمدیه کې د خپل یو نشان په طور کړی دی. همدغه شان په تذکره کې هم د دې ذکر شته او دا ذکر دلته په تفصیل شوی دی. بهرحال دا کم تن چې دا پوښتنه کړې ده د هغه د سوال نه دا معلومیږي چې هغه دا سوال یا اعتراض په تذکره کې
دا الهام لستونه پس کړی دی او سیاق او سباق یې لست نه دی او یا لکست دغه ذکر نه دی کړی چې خلک پریشان کی. دا مضمون په براهین احمدی کې هم تقریبا همداسې دی خو هغه کتاب د لست نه وی ځکه چې هغه یو داسې کتاب دی چې لوستل د ډېر توجه تقاضا کوي او زما خیال دی چې هغه تن دا صلاحیت نه لري. بهرحال اصلي حواله به تاسو ته وړاندې کوم. دا د کال 1882 ذکر دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي لږه موده مخکې یو ځل د پیسو اجت را پېښ شوی و او دا د آریاو کوم خلک چې مونږ سره کینی پاسي هغوی زما د هغه اجت نه خبر وو. نو ځکه بې اختیاره مزړه کې دا جوش پیدا شو چې مشکل کشای لپاره د خدای پاک ته دعا وکم. خدای پاک ته دعا پکار ده او داسې دعا چې قبولیت یو طرف ته زمون تکلیف ختم کی او بل طرف ته د مخالفینو لپاره د هم دا د خدای تایید یو نشان جوړ شي. داسې نشان چې دا خلک د صداقت گواهان شي. نو ما ورځ مې دعا وکړه او خدای پاک نه مې دا وغوښتل چې هغه د نشان په تور د مالی امداد باره کې اطلاع راکړي. نو بیا دا الهام راته وشو چې 10 दिन के बाद मौज दिखाता हूँ. अल्लाह इन नस्र अल्लाह करीब फी शाइल मिक़यास then will you go to Amritsar. یعنی لس روز پس به پیسې راشي. مسیح اسلام په خپل د تشریف فرمایي چې لس روز پس به پیسې راشي. د خدای لخوا د امداد را رسیدو وخت جوخت دی او لکه څنګه چې اوخه خپل لکه کله اوچته کی نو د ماشوم د پیدا کېدو وخت جوخت شوی وي. نو وی چې همداسې د خدای پاک له طرفه د امداد را رسیدو وخت هم جوخت دی. او بیا دا فکر په انګریزي کې ده چې لس روز پس کله چې پیسې ضرور رسی نو بیا به ته امرتسر ته ځې. نو لکه څنګه چې په دې پیشنګوئی کې فرمایلی شوی دی نو مغه شان د هندوانو او یعنی د بر ذکر شوی اریانو په مخ کې دا ټوله واقع وشو. یعنی د پیشنګوئی مطابق تر 10 ورځې پورې چرته نه یو کثیره نه ورغلې خو 10 ورځې چې تیرې شو نو په 11 ورځ د راولپنډۍ نه د بندوبست د محکمې سپرنټنډنټ محمد افضل خان صاحب 110 روپۍ راواستولې او 100 روپۍ یو بل ځای نه راغلې او بیا د پیسو د راتلو سلسله داسې شروع شوه چې په حق له هیڅ قسم امید موجود نه و. او هم په هغه ورځ یعنې کله چې 10 ورځې تیرې شوې او په 11 ورځ د محمد خان صاحب وغیره له طرفه چې پیسې راغلې وې د امرتسر سفر هم را پیښ شو ځکه چې د امرتسر د وړوکي عدالت له طرفه یوې ګواهۍ لپاره د دې عجز په نامه هماغه ورځ د احضار نوټس راغلی و. نو دا د دې الهام پوره حصه وه او دا پس منظر و. د دې نور وضاحت هم یو بل ځای کې په یو بل حواله حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دی چې پکې دې نه علاوه د یو بل نشان اظهار هم شوی دی. هغوی فرمایي لږه موده شوې ده چې نور احمد نوم یو تن چې حافظ هم دی او حاجي هم بلکې کېدای شي چې لږ ډېر په عربي هم پوهېږي او د قرآن واعظ هم کوي او خاص په امرتسر کې اوسېږي. اتفاقاً په خپل درویشانه حل کې سره چې کولو نو دلته هم راغلو. اتفاقاً په خپل درویشانه حل کې سالي چې کولو نو دلته هم راغلو او چونکې موږ سره هغه ایثارو نو ځکه په دې عاجز هغوی خپل هغه غلطه رایه چې هغوی د الهام باره کې لرله په خپله په مدیانه طور څرګنده کړله. نو زما زړه پې ډېر خفه شو.
د غلط رائے حواله دا ده چې دغه سړي استاد وو مولوي صاحب چې په ابراهیم احمدی کې ذکر شوی دی او حضرت مسیح موعود علیه السلام نامه ورکړی ده. هغه بداول چې هغه د اولیاء د الهامات مبارک شک لري. دا نور احمد صاحب هم د هغه مولوي صاحب نه متاثر وو. نو دا ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام کوي چې الهام بارک چې هغه ته شکونه وو، نو په معقولي تور هغه پوی کړی شو خو په هغه یې سرونه شو او آخر خبره دې ته ورسېده چې ما مسیح اسلام وی چې ما خدای طرف ته توجه وکړه او بیا هم دا فیصله وشوه چې خدای پاک ته به دعا وکړم او د پیشن ګویا د ظهور نه مخکې به هغه خبر کم یعنې هغه تن به خبر کم چې خدای ته به دعا کوم، نو کېدای شي چې هغه دعا قبول شي او خدای پاک صدا سي پیشنګوئی ظاهر کړي چې ته به په خپل سترګو ووینې. نو د قادر خدای په دربار کې مې هغه شپه مسیح اسلام فرمایي چې د قادر خدای په دربار کې مې هغه شپه دې مطلب لپاره دعا وکړه او سحر وختي راته په کشفي نظر یو خط خودلې شو چې یو تن پر ډاک را لګلې دی او په خط باندې په انګریزي ژبه کې دا لیکلي و چې ایم کورلر او په عربی کې لیکلي و چې هاذا شاهد النزاغ او دا الهام حکایتن د لیکونکي له طرفه راته هم القا شو او بیا هغه حالت ختم شو. چونکه دا اکثر د انګریزي ژبې نه بیخي خبر نه دی، نو ځکه مخکې مې سحر وختي میا نور احمد صاحب د الهام او کشف نه خبر کړل، یعنی هغه تن چې چا د اولیاء د الهامات مبارک شکونه لرل. نو فرمایي چې هغوی لمه د دې الهام او کشف اطلاع ورکا او د راتلونکي خط نه مې خبر کو او بیا هم هغه وخت د یو انګریزي خان نه مې د هغه فکرې مطلب تپوسو کو نو معلومه شو چې د دې مطلب دی چې زه جګړه کوونکی یم. نو د مختصر فکرې نه دا یقینا معلومه شو چې د یوې جګړې باره کې څه خبر راځي او هاذا شاهد النزاغ یعنی د خط لیکونکي له طرفه چې د دویمه فکره کوم لیکل شوی و د هغه مطلب را باندې دا څرګند شو چې خط لیکونکي به یوې مقدمه کې شهادت باره کې ها خط لیکلی وي. نو هغه ورځ حافظ نور احمد د باران د لاس امرتسر تلو نه پاتې شو او حقیقت دا دی چې د یو آسماني سبب د لاسه د هغوی داسې پاتې کېدل هم د دعا د قبولیت یو خبر وو چې هغه دی لکه څنګه چې خدای پاک د خواست شوی وو د پیشنګوئی ظهور په خپلو سترګو وګوري. نو د دغو ټولو پیشنګویانو مضمون هغوی ته واورولی شو او ماښام هم د هغوی مخامخ د امرتسر نه د پادري رجب علي صاحب چې د سفیر هند نومې مطبخانې د املاکو محتمم دی د هغوی له طرفه یو رجسټر شوی خط راورسېدو چې تنه معلومه شوه چې پادري صاحب په خپل یو کاتب چې د دې کتاب کاتب هم دی په عدالت خفیفه کې نالش کړی دی او دا عاجز د هغه واقعي گواه ګرځولې دی او هغه خط سره یو سرکاري هزارنامه راغلی و او دا خط را رسېدو نه پس د الهام هغه فکره چې هاذا شاهد النزاغ چې مطلب دا دی چې دا گواه به تبعی جوړ کی په دغه مانو معموله وګڼل شو چې د محتمم صاحب په زړه کې دا کامل یقین مرکوز وو چې د دې عاجز شهادت چې ټیک ټیک او د واقع مطابق بوي د خپل طاقت او د صداقت په وجه او د سره سره د خپل معتبره او د قدر په وجه په بل فریق تبعی جوړ کی. یعنی دا به داسې گواهی وي چې صداقت بم لري، قدر به هم کېږي او ښه مضبوطه به وي. نو ځکه د حضرت مسیح موعود علیه السلام به چې کم بیان وي هغه به په هر لحاظ بل فریق لپاره تباهي جوړه کی. نو په دې نیت ذکر شوی محتمم صاحب د عزیز له د گواهی ورکولو تکلیف هم راکو او احضارنامه هم جاری کړله او د اتفاق خبره ده چې په کوم ورځ د پیشنګوئی پوره شوه او د امرتسر سفر را پیښ شو هماغه ورځ د وړومبی پیشنګوئی د پوره کېدو ورځ وه. نو هغه وړومبی پیشنګوئی هم د حافظ نور احمد صاحب مخې ته پوره شوه، یعنی هماغه ورځ چې د 10 ورځو
پس 11 ورځ وه پیسې هم راغلې او د امرتسر سفر هم را پیښ شو. فالحمدلله علی ذلک. نن د نشانونو په هکله ما دومره ذکر کول غوښتل او دا هم لکه څنګه چې ما ویلي وو د رای هدا پروګرام کې چې کومه پوښتنه شوې وه د هغې په وجه دا ذکر وشو. انشاءالله مخکې به د نورو نشانونو ذکر هم کېږي. دې نه پس به زه د خپل جومات عملي حالت باندې کې چې کوم د حضرت مسیح موعود علیه السلام فکر وو د هغې یو څو حوالې به وړاندې کوم او هغې نه مخکې به د هغوی نصیحتونه او توقعات وړاندې کړم. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت المهدي کې یوه واقعه لیکلې ده، هغه به بیانوم. د خدای پاک په جومات احمدیه باندې دا یو ډېر لوی فضل او احسان دی چې کله هم د خلیفه لخوا د یو مضمون طرف ته توجه وشي او که هغه د یو اصلاح اړخ وي نو د جومات یوه لویه برخه د اصلاح طرف ته پام وکړي او د دې اندازه ماته د خطونو نم کېږي. او بیا ځینې مددګاران چې خدای پاک خلافت له ورکړي دي هغوی هم د خپل یاداشت مطابق حوالې راوباسي او راویلېږي او دا حوالې که مخکې مونږ لوستې وي خو د نظرونو نه پناه شوې وي. نو د سیرت المهدي دا کومه حواله چې به زه ستاسو ته لولم چې پکې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل فکر اظهار فرمایلی دی، دا ماته زموږ یو مربي صاحب را لېږلې ده چې تاسو په خپلو خطباتو کې د عمل اصلاح اهمیت بیانوي لګیایي. نو یوه حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام به تاسو ته وړاندې کړم چې د دغه فکر اظهار پکې شوی دی. خدای پاک دې دوی لم جزا ورکړي. دا حواله دا رنګ ده حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت المهدي کې بیان کړې ده چې بیان کړه ماته حضرت مولوي سید محمد سرور شاه صاحب چې یو ځل د یو کار په سلسله کې میر صاحب یعنی میر ناصر نواب سره د مولوي محمد علي صاحب سره اختلاف راغلو. میر صاحب خفه شول او دننه لاړل او حضرت صاحب خبر کړل چې داسې اختلاف شوی وو. د غصې اظهار یې وکړو. مولوي محمد علي صاحب چې خبر شو نو هغوی حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام ته عرض وکړو چې موږ دلته ستاسو دربار کې حاضر شوي یو چې دلته پاتې شو نو د دین بس خدمت وکړو، خو تاسو د چې زموږ شکایتونه داسې لېږلې کېږي نو تاسو هم انسان یې، نو ممکنه ده چې ځینې وخت ستاسو په زړه کې به هم زموږ له طرفه څه خبره راشي. نو په هغه صورت کې به موږ ته د قادیان ته د راتګ فایده کېدو په ځای به الټه نقصان وشي. حضرت صاحب فرمایل چې میر صاحب ماته څه ویلي خو هغه وخت زه خپلو فکرونو کې دومره مصروف وم چې قسم دې په خدای چې زه خبر نه یم چې میر صاحب څه وویل او څه ونه ویل. بیا هغوی وفرمایل چې د یو څو ورځو راسې یو خیال زما زړه کې داسې په زوره پیدا کېږي چې بل هر خیال یې زما نه ورک کړی دی. دا خبره په ډېر غور د اورېدو ده. نو هر وخت که ناست یم که پاسم هم هغه خیال زما وړاندې وي. زه چې بهر خلکو سره ناست یم او څوک ما سره خبرې کوي نو هغه وخت هم هماغه خیال زما په دماغ کې چورلي او هغه تن به دا ګڼي چې زه د هغه خبره اورم خو زه په خپل خیال کې مصروف یم او چې کور ته لاړ شم نو هلته هم همدغه خیال ما سره وي. نو نن سبا دا یو خیال زما په دومره په زوره زما په دماغ غلبه کړې ده چې بل څه خیال لپاره یو روزه نه دی پرېښی. او هغه خیال څه دی؟ هغه دا دی چې زما د راتګ اصل غرض څه دی؟ دا چې د رښتوني مؤمنانو یو داسې ډله دې تیاره شي چې په خدای حقیقي ایمان لري، هغه سره حقیقي تعلق وي، اسلام یې خپل شعار کړی وي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په وسوه او د اصلاح او د تقوا په لاره دې روانه وي او د اخلاقو اعلی نمونه دې قائمه کړي چې بیا د داسې ډلې په ذریعه دنیا دې هدایت بیا مومي او د خدای پاک منشا دې پوره شي
نو کدا غرض پوره نشو نو که د دلیلونو او د براهینو په ذریعہ موږ په دشمن غلبه وکا او که هغوی راو پرزول یعنی که فتح بیا مونتا نو زمونږ دا صفته به اسفته نه ځکه چې که زمونږ د بعثت اصل غرض پوره نشو نو مطلب به دا وي چې زمونږ ټول کار ضایع لاړو. خو زه دا ګورم چې د دلایلو او د براهینو د فتح نښانونه خو په ښه څرګند ډول ظاهریږي او دشمن هم اوس خپله کمزوري محسوسوي. خو کوم چې زمونږ د بعثت اصل غرض دی د هغې باره کې تر اوسه زمونږ جماعت کې ډېر کمی دی او دې طرف ته ډېر پام پکار دی. نو دا هغه خیال دی چې نن سبا زه ناقلاره کړی یم او دومره را باندې غالب دی چې یو وخت مې نه پرېږدي. نو دا هغه درد و چې هغوی په ناقلاره و. په مختلفو وختونو کې هغوی جماعت ته نصیحتونه فرمایلی دي چې یو احمدي ته څنګه کېدل پکار دي. د هغوی نورو کتابونو نه علاوه د ملفوظاتو چې د هغوی د مجلسونو ریپورټونه دي د هغوی هم 10 جلدونه دي او په 10 واړو کې چې کوم یوم تاسو راواخلي نو په هر ځای کې هر مجلس کې د جماعت نه چې کوم د هغوی توقعات دي جماعت ته د نصیحتونو او د عملی حالتونو د بدلون مضمون پکې بیان شوی دی په مختلفو حوالو په مختلفو زاویو. نو یو څو اقتباسات به دا وخت تاسو ته وړاندې کوم. یو ځای کې هغوی فرمایي د جماعت خلکو ترمنځ اتفاق او مینې باره کې ما مخکې ډېر ځل خبرې کړې دي چې تاسو یو بل سره اتفاق ساتئ او یو ځای اوسئ. خدای پاک مسلمانانو له عمده تعلیم ورکړی دی چې یو ځای اوسئ ګینې نو طاقت به ټول ختم شي. په منځ کې یو بل سره د جفت ودرېدو حکم عمدې لپاره دی چې یو بل سره اتحاد د مسلمانانو قائم وي. د برقی طاقت په شان د یو نیکی به بل ته انتقال وکړي. که اتحاد نه وي او اختلاف وي نو بې نصیبه به پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي چې یو بل سره مینه کوئ او بل لپاره غایبانه دعا کوئ. اوس موږ ته پکار ده چې لږ جاج واخلو چې څومره خلک دي چې نورو لپاره غایبانه دعا کوي. فرمایي چې یو تن چې غایبانه دعا کوي نو فرشته وایي چې تا لپاره دې هم همداسې وشي. څومره د اعلی درجې خبره ده. که د انسان دعا منظوره نشي نو د فرشتې خو به منظورېږي. نو زه نصیحت کوم او دا ویل غواړم چې یو بل سره ستاسو اختلاف نه دی پکار. فرمایي چې ما هم 2 مسلې ځان سره راوړي دي. وړومبی دا چې د خدای پاک توحید خپل کړئ او دویمه دا چې یو بل سره د مینې او د همدردۍ اظهار کوئ. هغه نمونه وښایي چې د اغیارو لپاره کرامت شي. همدغه دلیل و چې په صحابه کې به پیدا کېدو. کنتم مادان فالف بین قلوبکم. یاد لرئ چې تالیف یو اعجاز دی. یاد لرئ چې ترڅو تاسو داسې نشئ چې څه ځان له خوښوئ هماغه خپل رور لپاره هم خوښ وي نو زما جماعت کې به شامل نه یې او داسې خلک به په مصیبت او په بلا کې گیر وي او انجام به ښه نه وي. نو یاد لرئ چې د بغض لرې کېدل د مهدي علامت دی او دا علامت به ولې پوره کېږي. دا ضرور به پوره کېږي. تاسو صبر ولې نه کوئ؟ لکه څنګه چې طبي مسله ده چې د بعض کارونه په بعضو امراضو کې چې ختم نه کړی شي نو مرض هم نه ختمیږي. نو زما وجود نه به انشاءالله یو صالح جماعت پیدا کیږي. د یو بل سره د عداوتونو وجه څه ده؟ بخل، رعونت، خودپسندي او جذبات. داسې ټول خلک به د جماعت نه لرې کم چې کم په خپلو جذباتو قابو نشي بیامنته او یو بل سره په مینه او په محبت او په ورورولۍ نشي اوسېدی. کم خلک چې داسې دي
هغوی د یاد لري چې هغوی د یو څو ورځو مېلمانه دي تر څو چې ښه نمونه نه وي وړاندې کړې. د بل چا په وجه زه په ځان اعتراض نه اخیستل غواړم. داسې تن چې زما په جومات کې دی خو عمل یې زما د مرضۍ مطابق نه دی، د هغه مثال لکه د اوچ خاښ دی. د پرې کولو نه بغیر بل علاج نشته. اوچ خاښ زرغون خاښ نه اوبه خو اخلي، خو هغه اوبه هغه زرغونولی نشي، بلکې د هغې په وجه هغه بل خاښ هم ضایع شي. نو ویریږئ، چا چې خپل علاج نه کو هغه به ما سره پاتې نشي. دا حواله موږ مخکې ډېر ځله اورېدلې ده او لوستې ده، خو هغه حواله سره چې یو ځای وګوري چې کوم کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل درد اظهار کړی دی چې ډېر ورځو راسي د جومات د عمل اصلاح نه علاوه بلې یوې خبرې طرف ته زما پام نشته، نو بیا یو خاص فکر پیدا شي. بیا دې باره کې چې کوم وخت یو تن یو رښتونی مؤمن بلل کېدی شي، هغوی فرمایي زه ښه واضح تاسو دا وایم چې تر څو هرې خبرې کې خدای پاک مقدم نشي او تر څو په زړه کې چې نظر وکړي او دا ونه ګوري چې هغه ستاسو دی، تر هغې هیڅوک هم رښتونی مؤمن نشي بللی کېدی. داسې تن خو صرف مؤمن یا مسلمان معروفېدی شي، یعنی لکه څنګه چې چوریانو ته مسلي یا مؤمن ویل کېږي، خو مسلمان همغه دی چې د اسلم وجهه لله مصداق وي. وجه مخ ته وي، خو د دې اطلاق په ذات او په وجود هم وي. نو چا چې خپل ټول طاقتونه د خدای مخې ته کېښودل، هغه مستحق دی چې رښتونی مسلمان دی وبللی شي. یوه خبره راته یاده شوه چې یو مسلمان یو یهودي اسلام طرف ته راوبللو چې مسلمان شه، خو په خپل هغه په فسق و فجور کې مبتلا و. یهودي هغه مسلمان ته وویل چې هغه فاسق مسلمان ته وویل چې مخکې ځان ته وګوره، صرف په دې مه ویاړېږه چې ته مسلمان بللی کېږې. خدای پاک د اسلام مفهوم غواړي، صرف نامه او لفظ نه. بیا هغوی فرمایي چې یاد لري چې تش د لفظونو او د ژبې طاقت هم نشي پکارېدی تر څو چې ورسره عمل نه وي. تشې خبرې د خدای مخې ته هیڅ وقت، ځکه خدای پاک فرمایلی دي چې کبره مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بیا فرمایي چې که تاسو د اسلام خدمت کول غواړئ نو مخکې په خپله تقوا او طهارت خپل کړئ. فرمایي چې صابرو ورابطو په قرآن شریف کې د سوره آل عمران آیت دی. لکه څنګه چې د دشمن په مقابله کې په سرحد اسونه پکار دي چې وي چې دشمن د حد نه بار ونځي، همدغه شان تاسو هم تیار اوسئ اسره چې دشمن د سرحد نه بار شي او د اسلام نقصان وکړي. ما مخکې دا خبره بیان کړې ده چې که تاسو د اسلام حمایت او د اسلام خدمت کول غواړئ نو مخکې په خپله تقوا او طهارت خپل کړئ چې په دې تاسو په خپله د خدای پاک د حفاظت مضبوطې قلعه ته راشئ او د هغه د دین د خدمت شرف او استحقاق تاسو ته ترلاسه شي. تاسو ګورئ چې د مسلمانانو بیرونی طاقت څومره کمزوري شوی دی. قومونه هغوی ته په نفرت او په حقارت ګوري، او نن سبا خو چې موږ ګورو نو دا حالت له مخکې نه هم زیات دی. نو فرمایي چې که ستاسو اندروني او قلبي طاقت هم کمزوري شو نو بیا خو دا وګڼئ چې بیخي ختم شوی. خپل نفسونه تاسو داسې پاک کړئ چې قدسي قوت هغوی کې انجذاب وکړي او په سرحدونو ولاړ اسونو غوندې دی هغوی مضبوط شي او ستاسو محافظان شي. د خدای پاک فضل همیشه متقیانو او راستبازانو سره وي. خپل اخلاق او اطوار داسې ونه ساتئ چې اسلام باندې ترې څه داغ راتلی شي. د بدکارانو او د اسلام په تعلیم عمل نه کوونکي او مسلمانانو د لاسه په اسلام داغ راځي.
لکه څنګه چې یو مسلمان چې شراب وڅښي او روان وي ځای کې کیا کوي پټکې په غاړه کې پروت وي په ډیرانونو په غړو کې پریوزي را پریوزي پولیس نه وهل خوري هندوان او عیسایان ورپورې خاندي نو دا د شرع خلاف چې د هغه کمکار وي د هغې په وجه صرف د هغه تصدیق نه شي بلکې در پرده د هغې اثر د اسلام نفس پورې رسي نو زه چې داسې خبرې اورم یا د جیلخانو ریپورټونه ګورم په دې مې زړه سخت خفه شي چې څومره مسلمانان دي چې د خپلو بد اعمالو د لاسه داسې عذابونو سره مخ دي زړه مې ناقلاره شي چې دا هغه خلک دي چې صراط مستقیم لري خو د خپلو بد اعتدالو په وجه صرف دا نه چې د ځان نقصان کوي بلکې اسلام پورم خلک خندوي مطلب مې دا دی چې خلک ځان ته مسلمانان وایي او بیا داسې ممنوعاتو او منهیاتو کې مبتلا شي چې صرف په ځان نه بلکې اسلام هم مشکوک کی نو خپل کړه وړه خپل اتوار داسې ساتي چې کافرانو ته په تاسو د نقطه چینه چې په اصل کې په اسلام نقطه چینه وي او د موقع ترلاسه نشي نو نن سبا چې کوم اعتراضونه کیږي هغه هم دا دي چې کدا د اسلام تعلیم دی نو بیا د مسلمانانو عمل د دې مطابق ولې نه دی چرته چې لاړ شي نن سبا نو همدغه سوال پورته کیږي همدغه اعتراض وي د خلکو خو نن سبا چې کوم دا سوال پورته کیږي نو جماعت احمدیه ده چې خپل حالتونه به بدلی او د اعتراضونه به پاک کوي دې لپاره موږ ته خپل پوره کوشش کول پکار دی بیا هغوی د شکر باره کې فرمایي چې که شکر کول غواړي نو تقوا او طهارت به خپلوئ ستاسو اصل شکر هم تقوا او طهارت دی مسلمان نه چې څوک پوښتنه وکړي چې مسلمان یې نو په جواب کې الحمدلله ویل دا رښتونه سپاس او شکر نه دی که تاسو د حقیقي سپاسګزارۍ یعنې د طهارت او د تقوا لارې خپلې کوئ نو تاسو لپاره نو په تاسو زما دا زیری دی چې تاسو په سرحد ولاړ یې او هیڅوک به هم په تاسو چې غالب نشي ما ته یاد دي چې یو متعصب هندو چې جګنات نوم و هغه ویل چې کله هغه په امرتسر یا بل چېرته ځای کې چې سره رشته دار و نو هلته یو بل هندو اهلکار و چې پټ پټ به مونځونه کول یعنی هندو خو مسلمان شوی و خو ظاهره کړی نه و او مونځونه به باقاعده کول په ظاهر هندو نو هغه سره رشته دار ویل چې زه او نور هندوان چې ما او نور هندوانو به هغه ډېر بد ګڼلو موږ ټولو دا اراده کړې وه چې دا به له دې ځینه خامخا لرې کوو نوکري به ورله ختمو نو وایي چې د ټولو نه زیات شرط زما په زړه کې و ما ډېر ځل د هغه شکایت کړی و چې د دا غلطي وکړه او هغه غلطي وکړه خو چا به پسې التفات نه کولو یعنی افسرانو به پې څه توجه ونه کړه خو موږ وایي چې پخه اراده کړې وه چې دا به لرې کوو نو دا اراده کامیابولو لپاره موږ ډېرې نقطې را جمع کړې او وخت په وخت به مې د پیرنګي افسر ته وړاندې کولې او صاحب به که ډېر غوسه شو نو هغه به یې راوبللو خو څنګه به چې هغه ورته مخې ته شو نو ټوله غوسه به یې داسې سړه شو لکه څنګه چې اور څوک په اوبو سوړ کړي نو په معمولي طور به یې ورته په نرمۍ داسې خبرې وکړه لکه چې د هغه اډو څه قصور نه وي نو همدا خبره ده چې که تقوا وي خدای پاک سره تعلق وي نو بیا هیڅ درله څه نقصان نشي رسولی د هیچا کوشش تاسو ته څه زیان نشي رسولی بیا هغوی فرمایي چې دا خبره هم یاد لرئ چې په هر څیز کې نفع ده په دنیا کې وګورئ چې د اعلی درجې نباتاتو نه واخله تر چینجو او مګو پورې یو څیز هم داسې نه دی چې انسان لپاره د فایدې نه خالي وي دا ټول څیزونه که د ځمکې دي او که د اسمان ټول د خدای پاک د صفاتو نښې او سورې دي او چې په صفاتو کې دومره نفع ده نو بیا لږ سوچ وکړئ چې په ذات کې به څومره نفع او سود وي یعنې دا خو صفات دي خو که د خدای پاک ذات سره هم تعلق پیدا کو نو څومره فایده به په دې وشي نو دلته دا خبره هم یاد ساتل پکار ده چې د دغو څیزونو نه ځینې وخت انسان ته نقصان هم رسي نو دا نقصان د انسان د خپلې غلطۍ یا د فهم د کمای د لاسه کېږي یعنې دې لپاره نه چې د دغو څیزونو بنیاد کې څه نقصان دی بلکې د انسان خپلې غلطۍ یا د خطاکارۍ د لاسه ورته داسې څه نقصان رسي همدغه شان موږ د خدای پاک د ځینو صفاتو باره کې
علم نه لرلو په وجه تکلیفونو او مصیبتونو کې مبتلا شو. ګینې نو خدای پاک ټول رحم او کرم دی. دنیا کې د تکلیفونو او د رنځونو راز عمده دی چې موږ په خپل لاس د خپل د فهم غلطۍ او د علم د قصور د لاسه مصیبتونو کې ګیریږو. دا سوال خلک اکثر کوي چې مصیبتونه ولې راځي. نو مصیبتونه زموږ د خپل غلطو د لاسه راځي. نو په دغه صفاتي سترګو موږ ګورو چې خدای پاک رحیم دی، کریم دی او حد نه زیات د قیاس نمبر نافع هستی ده. فرمایي چې د دغو نفعو نه زیاته برخه هغه ترلاسه کولی شي چې څوک د هغه هستی زیات جوخت وي، او دا درجه هغوی ته ترلاسه کیږي چې متقیان بلل کیږي. هغوی ته د خدای پاک په قرب کې ځای ترلاسه شي. څنګه چې یو متقی خدای پاک ته جوختېږي نو یو نور او هدایت هغه ته ترلاسه کیږي چې د هغه په معلوماتو او په عقل کې یو خاص قسمه رڼا پیدا کی. او څومره چې ته لري کیږي نو یو تبا کون کی تاریکی دغه پزرو په دماغ قبضه وکي ان تر دې چې هغه د سمون بوکمن امیون فارمولا یرجون مزداق او د ذلت او د تباهه مورد شي. خو د هغه په مقابله کې چې چاته نور او رڼا ترلاسه شوی وي هغه انسان د اعلی درجه راحت او عزت بیا مومي. خدای پاک په خپل فرمایلی دی چې یا ایتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضیه مرضیه، یعنی هغه نفس چې اطمینان دی بیا مونته دی او دا اطمینان ورته خدای پاک سره ترلاسه شوی وي. ځینې خلک چې په حکومت ورته په ظاهر اطمینان او سکون ترلاسه شي، ځینې په مال او په عزت ماړه او مطمئن شي، او ځینې خلک چې خپل ښکلي او خیار ماشومان او مددګاران ګوري نو په ظاهره مطمئنه بلل کیږي. خدا خوندونه او د دنیا چې قسم کم لذتونه دي دا انسان ته رښتونه اطمینان او رښتونه تسلی نشي ورکولی، بلکې یو قسمه ناپاک هرس په انسان کې پیدا شي او دغه تنده نورم زیاته کی. د استسقا د مریض غوندې د هغوی تنده اډو سړیږي نه ان تر دې چې دوی پې مړه شي. یعنی دنیادار صرف دنیا پسې وي او آخر مړ شي. خو دلته خدای پاک فرمایي چې کم نفس خپل اطمینان خدای پاک یې وموندو نو دا درجه بنده لپاره ممکنه ده. نو هغه وخت د هغه خوشحالي که دنیاوي مال و منال، دنیاوي حشمت او جاه و جلال هم ورسره وي نو بیا هغه خدای پاک سره خپل حقیقي خوشحالي تړلې وي. دا زر او جواهر او دا دنیا او د دې کارونه هغه لپاره د رښتونی راحت وجه نه وي. نو ترڅو چې انسان راحت او اطمینان خدای کی بیا نه مومي نجات نشي بیا مونته، ځکه چې نجات هم د اطمینان مترادف یو لفظ دی. بیا وی فرمایي چې د نفس مطمئنه نه بغیر انسان نجات نشي بیا مونته. دیواره کې فرمایي چې ما ځنه داسې خلک لیدلي دي او د اکثرو حالات مې مرسته دي چې په دنیا کې ورته هر قسمه مال او دولت د دنیا د دروغو لذتونه او هر قسمه نعمتونه اولاد او احفاد ورته حاصل وو، خو چې د مرګ وخت راغلو او پوه شو چې اوس د دنیا نه روان دي او دا سيزونه به همدلته پاتې شي او خبر شو چې بل جان ته اوس روان دي نو حسرتونه او بې ځایه ارمانونه پیدا شول او یخ اسویلی شروع کړل. نو دام د یو قسم جهنم دی چې د انسان زړه قرار او راحت نشي ورکولی، بلکې هغه د پریشانۍ او د ناکلارۍ په حال کې گیر کی. نو ځکه دا خبره زما د ملګرو د سترګو نه پکار نه ده چې پټې دي شي چې اکثر انسان
چې اکثر انسان د خپل اهل او د عیال او د اعمالو په مینه یعنی په ناجایز مینه کې داسې ګیر شي، یعنی مینه خو پکار ده خو ناجایز او بې ځایه نه ده پکار، یعنی داسې نه چې انسان د پکې ځان بیخي ورک کړي. نو وایي چې انسان مینه کې داسې ګیر شي چې اکثر د دغه مینې په جوش او په نشه کې داسې ناجایزه کارونه وکړي چې د هغوی په وجه د هغه او د خدای ترمنځ یو حجاب پیدا شي او هغه لپاره ته یو دوزخ تیار شي. هغه د دې علم نه لري، خو کله چې هغه یکدم د هغو څیزونو نه لرې کېږي نو هغه د هغې لمحې نه خبر هم نه وي، خو هغه وخت بیا په سخت بېچینۍ کې هغه مبتلا شي. په دې خبره انسان ښه په اسانه پوهېدی شي چې که هغه یو څیز سره مینه لري نو هغه څیز نه په لرې کېدو د هغې په جدایۍ هغه کې رنج او د غم حالت پیدا کېږي. دا مسله صرف منقولي نه بلکې معقولي رنګ لري، یعنی خدای پاک چې دا فرمایلی دي چې نار الله موقدة التي تطلع على الافئدة، نو دا هم د هغه غیر الله د مینې اور دی چې د انسان په زړه پیره شي او یو حیرانونکي عذاب او په درد کې مبتلا کی. زه به یو ځل بیا ووایم چې دا بالکل رښتیا او یقیني خبره ده چې د نفس مطمئنه نه بغیر انسان نجات نشي بیا مونته. بیا جماعت ته د نصیحت په تور هغوی فرمایي چې خدای پاک د چا پروا نه لري، خو د صالح بندګانانو یو بل سره مینه او ورورولي پیدا کوي او درندګي او اختلاف پرېږدي، د هر قسمه هزل او د تمسخر نه بیخي ځان بیل کوي، ځکه چې تمسخر د انسان زړه د صداقت نه ډېر زیات لرې بوزي. یو بل سره د عزت سلوک کوي، هر تن د خپل آرام د خپل رور آرام له ترجیح ورکړي. خدای پاک سره یو رښتونه صلح پیدا کوي او واپس د هغه اطاعت ته راشئ. د خدای پاک غضب په ځمکه نازلېږي لګیا دی او دې غضب نه به هماغه خلک بچ پاتې شي چې د خپلو ټولو ګناهونو نه توبه کوي او د هغه دربار ته راځي. یاد لرئ چې که د خدای خبره منلو کې ځان بوخت کړلو او د هغه د دین په حمایت کې سعی شوئ، مددګاران شوئ، نو خدای پاک به درله ټول خنډونه لرې کړي او تاسو به کامیاب شئ. تاسو لیدلی نه دي چې کروندګر ښه بوټو لپاره د پټي نه بیکاره څیزونه لرې کړي او پټي په ښکلو ونو او زرغونو بوټو ښایسته کوي، د هغوی حفاظت کوي، د هر ضرر او د نقصان نه بچ کوي. خو کم بوټي او ونې میوه نه کوي او چې دل شروع شي نو مالک بیا د هغوی پروا نه کوي چې که څوک ځناور راځي او خوري او یا که چېرته چوب فروش یې په تنور کې سوځوي. نو همداسې تاسو هم یاد لرئ چې که د خدای پاک په جناب کې د خدای پاک په دربار کې تاسو صادقان وګرځئ نو د هیڅ چا مخالفت به تاسو له څه تکلیف در نه کړي. خو که تاسو خپل حالتونه سم نه کړل او خدای پاک سره د فرمانبردارۍ یو پوخ لوز نه تړلو نو بیا خدای پاک هم د چا پروا نه لري. په زرګونو ګډانو چیلي هره ورځ حلالېږي خو په هغوی څوک رحم نه کوي. خو که یو انسان ووژلی شي نو څومره تپوسې کېږي. نو که تاسو هم ځان لکه د ځناورانو بیکاره او لاپروا کو نو ستاسو حال هم بیا هماغه شان وي. پکار ده چې تاسو د خدای پاک خوښو خلکو کې شامل شئ چې بیا یو وبا او یو آفت د په تاسو د راتلو جرأت ونه کړي. ځکه چې په ځمکه یو کرم د خدای پاک د اجازت نه بغیر نشي کېدی. یو بل سره چې کوم جګړه ده یا جوش یا دعوت لري هغه د منځ لرې کوي. اوس هغه وخت دی چې تاسو د ادنا خبرو نه اعراض وکړئ او اهمو او عظیمشانه کارونو کې مصروفه شئ. فرمایي چې دا خبره د وصیت په تور یاد وساتئ چې د توندۍ او د سختۍ نه هیچرم کار وانخلئ. همیشه خلک په نرمۍ پوهوئ او جوش هیچرم په کار مه راولئ. بیا فرمایي چې آینده لپاره دا خبره یاد لرئ چې هیچرم د ورورولۍ حقونه پرې نه دی ګینې نو حقوق الله به پاتې نشي. بیا فرمایي چې ما ته هم دا ویلي شوي دي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای پاک تر هغې د کام حالت نه بدلی تر څو چې خلک خپل زړونه بدل نه کړي، تر څو چې خلک په خپل زړونه بدل نه کړي. دا خبرې اورېدونه پس خو هر تن جواب له تیار شي چې موږ خو مونځونه هم کوو
استغفار هم کوو، نو بیا ولې مصیبتونه او ابتلاګانې راځي؟ اصل خبره دا ده چې د خدای پاک په خبرو چې څوک پوه شو نو هغه سید وي. د خدای پاک منشا یوه وي او پوهېږي په خلک بل شان، او بیا د عقل او د عمل په پیمانه هغه کتلی کېږي. دا ټیک خبره نه ده. هر څیز چې د خپل وزن نه کم استعمال شي نو کومه فایده چې په هغې کې وي هغه فایده پرې نه کېږي. مثلا یو دارو دی چې یوه توله خوړل پکار دی، نو یوې تولې په ځای که څوک یو ساس کې هغه استعمال کړي نو آیا هغه دارو هغه له څه فایده ورکولی شي؟ او که د روټۍ په ځای څوک یوه دانه وخوري نو هغه پرې مړېدی شي؟ او د اوبو ډک جام په ځای د انسان تنده په صرف یوه قطره ختمېدی شي؟ بالکل نه. همدغه د اعمالو حل دی. تر څو چې په خپله پیمانه نه وي بره نه شي تللی. دا د خدای پاک سنت دی چې موږ یې بدلولی نه شو. فرمایي ورور سره همدردي د صدقات او د خیرات په شان ده، او دا حق د حق العباد دی چې فرض دی. څنګه چې خدای پاک روژه او مونځ ځان لپاره فرض کړی دی، همدغه شان د حقوق العباد حفاظت هم فرض کړی دی. فرمایي چې چا همدردي پرېښوده هغه دین پرېښوده. قرآن شریف فرمایي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، چا چې یو نفس بغیر د څه وجې ووجله نو هغه لکه واړه دنیا ووجله. همداسې زه دا وایم چې چا خپل ورور سره همدردي ونه کړه نو هغه دا خبره داسې ده چې لکه چې هغه واړې دنیا سره همدردي نه وي کړې. ژوند سره دومره مینه مه کوئ چې ایمان پرې وبایلئ. د ورورولۍ حقونه هېچېرې مه پرېږدئ. کوم په دې خبره موږ پوه شو نو زموږ ډېرې جګړې، جنګونه، خفګانونه، مقدمې ټولې ختمېدی شي. فرمایي چې یاد لرئ چې ټول فضلونه ایمان سره دي. ایمان مضبوط کړئ. حقونه پرې کول ګناه ده. که حقونه پرې کړه ختم هم کړه نو دا ګناه ده. فرمایي چې دا جمعه چې خدای پاک یوه نمونه جوړول غواړي، که د دې دا حل وي چې پکې ورورولي او همدردي نه وي نو بیا دا خو به ډېره خرابي وشي. بیا فرمایي زموږ جماعت چې ورسره مخالفین بغض لري او دا غواړي چې دا جماعت د تباه او برباد شي، هغوی ته یاد لرل پکار دي چې د هغوی د دغه بغض نه باوجود زه خپلو دغه مخالفانو سره په یوه خبره اتفاق لرم، او هغه دا چې خدای پاک دا غوښتي دي چې دا جماعت د ګناهونو نه پاک وي او د خپل د عمل نیکه نمونه دې وړاندې کړي. د قرآن په رښتونی تعلیم د هغوی عمل وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د هغوی فنا وي. یو بل سره هیڅ قسمه بغض او کینه د هغوی پاتې نه شي. یعنې داسې یو جماعت دی وي چې خدای پاک سره پوره او رښتونې مینه دې کوي. که یو تن په دغه جماعت کې شاملېدو نه پس هم دا غرض نه پوره کوي او په خپل عمل رښتونې تبدیلي نه ظاهروي نو هغه د یاد لري چې هغه د دشمنانو هغه ارمان به پوره کړي. هغه به یقینا هم د هغوی په مخ کې تباه شي. خدای پاک د چا څه خپلوان نه دی او هغه نه د چا څه پروا لري. هغه خلک چې د نبیانو اولاد بلل کېده، یعنې بني اسرائیل چې پکې ګڼ شمېر نبیان او رسولان راغلي وو او د خدای پاک د عظیمالشانه فضلونو هغوی وارثان او حقداران ګرځولی شوي وو، خو چې د هغوی روحاني حالت خراب شو او سمه لاره هغوی پرېښوده، سرکشي او فسق و فجور هغوی خپل کړل، نو نتیجه څه شوه؟ د ربط علیهم الذل والمسکنه مزداق شول. هغوی د خدای په غضب په هغوی پرېوتو. دا څومره د عبرت مقام دی. د بني اسرائیل حالت هر وخت لپاره یو مفید سبق دی. همدغه شان دا کام چې خدای پاک په خپل لاس جوړ کړی دی، هغه کام دی چې خدای پاک به پرې لوی لوی فضلونه کوي. خو که څوک د جماعت کې داخلېدو نه پس خدای پاک سره رښتونې مینه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم
رښتونه او کامل اتباع نه کوي نو که هغه وړو کې وي وکړوي پرېکړې بشي او د خدای پاک د غضب نښانه به وي. نو تاسو له پکار دی چې کامله تبدیلی پیدا کړئ او هغه خلک مشئ چې جماعت په بدنامېږي. نو دا هغه معیار دی چې د حاصلولو کوشش به موږ ټول کوو او پکار هم دی. د تقوا په لار روانېدل، د خپلو اعمالو اصلاح کول، د خپل د ایمان معیار اوچتول دا څه معمولي خبرې نه دي. موږ د زمانې امام منلی دی نو د هغه په ټولو توقعاتو باندې د پوره کېدو کوشش به موږ کوو. هره نیکي چې که څومره وړه وي د هغه د کولو کوشش پکار دی او د هرې بدۍ نه په مکمل طور نفرت اظهار پکار دی. پکار دی چې مینې، محبت او ورورولۍ له موږ وده ورکړو، د یو بل مددګاران شو. مله به موږ هغه خلک یو چې د بیعت حق پوره کوي. خدای پاک دې موږ له دې توفیق راکړي. نن به بیا تاسو د یادګیرنې په تور اسلامي ملکونو په خاص طور سوریه او مصر وغیره چې چېرته فساد روان دی، په خاص طور سوریه کې خو ډېر ظلمونه کېږي لګیا دي، د هغوی لپاره د دعا وینا کول غواړم. همدغه شان په پاکستان کې په احمدیانو ډېر ظلمونه روان دي او په هر طور هغوی د تحفظ د معدومۍ احساس هغوی له ورکړل کېږي لګیا دی. خدای پاک دې دوی ټول خپل حفاظت کې ساتي او دا کم خلک چې فتنه پردازان دي او امن بربادوي، خدای پاک دې په خپله دوی زر راونیسي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.